نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة البجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د موز متعلق بیان شروع کړو که الله رب العزت مونږ او تاسو له دا جمعه هم زندگی او ژوند را نصیب کو نو شپاړسمه جمعه به هم متعلق د موز متعلق بیان دی تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته یو اهم موضوع وړاندې کړې وه چې ډېر ملګري یاران دوستان دا سوال کوي چې د سحر دا سنت امام په جمع باندې ولاړ لې او بعض کتابونه مولیان وایي چې تا امام په آخره قاعده کې په امامت کې ګیرولې شي نو ته سنت ادا کا او بیا د هغې نه پس په جماعت په مونځ کې شامل شه او وایي که چېرې ته په دې پوهېږې چې دا امام زما نه که زه دا سنت کومه نو دا فرض مونځ زما نه ځي په دې جماعت په مونځ کې زه نه شم شاملېدی نو بیا علما وایي چې ته دې وخت کې دا سنت پرېږده او په جماعت په مونځ کې شامل شه یو دا سوال دی د دې پہچان ستاسو عقل ته راولم ډېر ملګري یاران دوستان ذهن کې عجیبه عجیبه سوالونه به راځي دویم نمبر سوال دا دی چې بیا وایي چې مونږه د مونځ نه فارغه شو نو دا سنت په څنګه ادا کوو بعضې خلک د مونځ نه پټه پټ ادا کوي او علما وایي چې دا به بیا د اشراق په ټیم کې ادا کوي نو دا سوالونه دي ما تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې تاسو ته په دې باندې بیان کړو سلګه خبره مې ته بیان کړې وه خو اوس دا علما چې د سحر په د سنتو باندې ډېر زورنه راوړي او تاکید سره وایي چې تاسو ادا کوئ د نورو منځونو متعلق داسې نه وي نور منځونه دي ماسپښین مونځ دی یا چې تا نه جماعت مونځ ولاړ دی نو علما وایي سنت پرېږده او د جماعت په مونځ کې شامل شه او د سحر په مونځ کې علما د سنت سخت تاکید بیانوي
نو مونږ او تاسو بلاول د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی دلته په دې کې وګورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سنت چرته کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم با سنت په خپل کور کې کول او به د جماعت مسترابار شو، د جماعت جمع به ورکړه او کوم وخت به چې غزا لاړ جهاد لاړ نو په دې وخت کې څه واقعات داسې مرتب دي چې په یو ځای کې پړاو واچو او حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه هغه ته وی ته به نو د کېږي، هغه به طور څوکیدار مقرر کو چې موږ به ته چې کله د مونځ ټیم شي نو ته به موږ مونځ ته راپاسې. نو چې نور نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه پړاو واچو او دشول. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه ناستو دی په ناستو د شویو نور دا را پاسول چې نور را اوختو نو دا نور را پاسول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال حبشی رضی الله تعالی عنه ته په غوسه شو. وی منځ درانه خراب کو، منځم ادا نه کو د وخت. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی چې دا منځ به اوس قضا کو. نو لاول 2 رکعات سنت وکړل او به د هغې نه پاس 2 رکعات فرض مز قضا وکړو. خو علما وایي چې د سنتو د سحر د سنتو قضا هم دلته شته، د نورو سنتو قضا نشته، خو د سحر د سنتو وخت چې نن مز دی، نن د چاله سحر مز لاړ او دې مز راګرځئ نو دې به قضا سنت هم راګرځئ. که دا نننی مز دې سبا له راګرځئ نو بیا به سبا صرف 2 رکعاته فرض کوي او قضا پې نشته. د سنتو قضا پې بیا هلته نه صرف 2 رکعاته فرض به کوي. نو ما تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې تاسو ته یو مسله بیان کړې وه، ډېر یاران دوستان پې پوه نه وو. ما تاسو ته دا ووې چې دا سحر 2 رکعاته فرض، د ماسپښین 4 رکعاته فرض، د مازدیګر 4 رکعاته فرض، د ماښام 3 رکعاته فرض، د ماسخوتن 4 رکعاته فرض. دا چې موږ په جماعت سره کوو، امامت سره کوو، نو پوینټ پکې دا دی چې دا د امامت سره کولو دا جماعت مونځ د دې دپاره سنت مؤکده دی. موږ چې دا فرض په جماعت باندې ادا کوو نو دا سنت مؤکده ادا کوو، نور ادا کوو فرض مونځ. بیا تاسو ته ما دا یو پکې پوینټ ویلی یو مسله، که چېرې دا جماعت مونځ د دې فرض مونځ دپاره فرض وی نو دا به بیا ځان له نه کېدو.
وستاسو د ذهن د خلاصولو دپاره یو بله خبره کوم د جمعې دا مونځ چې مونږ ادا کوو په جمع باندې د اخترونو مونځ چې مونږ ادا کوو په جمع باندې د جنازې مونځ چې مونږ ادا کوو په جمع باندې دا واجب دی د دې جماعت واجب دی نو که د چا نه د جمع مونځ د دې لاړ ځان له نه کېږي د یو سړي نه د جمعې د جماعت مونځ لاړ نو دی به اوس څه کوي دی به اوس 4 رکعات د ماسپښین مونځ کوي د جماعت د جمعې مونځ به نه ادا کوي د جماعت د جمعې 2 رکعات چې مونږ ادا کوو نو دا په جمع سره واجب دی ځان له دا 2 رکعات نه کېږي د اخترونو مونځ چې مونږ په جماعت باندې ادا کوو نو چې د یو سړي نه د اختر مونځ لاړو د جماعت نو دې ځان له مونځ نشي ادا کولی به د ده نه جمع لاړه مونځ ترې لاړ نو که ستاسو سوچ نه مونږ د جماعت د مونځ دپاره ډېر کوشش کوو چې دا مونځ رانه د جماعت مونځ لاړ نشي نو هغه واجبه دی د جماعت مونځ په جمع باندې ادا کول د جمعې د عیدین د اخترونو واجب دی نو ځان له نه کېږي اوس د تا د اهم مسله کې راځم نو علما وایي چې دا سحر 2 رکعات سنت دا سنت مؤکده دي او دا جمعې د جمع دا مونځ دا سنت مؤکده ده نو که چېرې تاسو آخره قاعده کې امام راګیرولی شو نو تاسو دا سنت مؤکده ادا کوئ پرېږدئ ما خو ګوره علما دا هم وایي چې حال به د هغه نه چې په کوم دی کې ته جمع کېږي نو هلته به نه ودرېږې ځای بدل کا بل ځای ودرېږه یا چرته حال ډېر غټ دی او بل ځای شته دی نه نو یو 3-4 څپه شاته ودرېږه نو علما وایي چې ته په آخره قاعده کې امام راګیر کړه نو دلته کې دا سنت مؤکده ادا کړل نو چې تا دا ادا کړل نو هلته کې تا امام هم په مونځ کې په جماعت باندې راګیر کو نو چې دلته کې اوس پوینټ دی چې دلته کې تا امام په جمع باندې راګیر کو نو هغه هم د هغې ثواب تا ته د جماعت پل په پل میلاو شي نو دلته کې دا سنت مؤکده دام دې ادا کړل او هلته کې هغه سنت مؤکده د جماعت دا مونځ چې مونږ کوو دام تا ادا کو په جماعت باندې نو تا ته الله رب العزت د دواړو سنتونو مؤکده ثواب در نصیب کو دا پکې یو مسله شوه بیا بعضې خلک وایي چې یاره زموږ نه د جماعت مونځ لاړ شي زموږ نه سنت لاړ شي د جماعت مونځ مونږ راګیر کو سنت رانه لاړل اوس بیا کم وخت ادا کوو ځان دلته کې لږ پوهې کوي د علماو کتابونو لیکلي دي چې د اشراق په ټیم باندې به ادا کوو چې کوم وخت د اشراق ټیم شي نو دا مونځ به موږ دا 2 رکعاته په هغه ټیم باندې ادا کوو دلیل د دې څه شی دی
علما وایي چې دا د سنت مؤکده اولنې چې کوم دا سنت موږ ادا کوو د دې وخت تاله لاړ ترتیب تاله لاړ اوس دغه ټیم چې کم د سنتو د فرض مونږ نه وړاندې و د دغه ټیم کې د دې سنتو حق و دا تاله لاړ نو اوس به ته دې ته کښېنې چې د اشراق ټیم شي نو په هغه ټیم به ادا کوې خو په دې باندې د ټولو علماو رایه ده اتفاق متأخرین علما وی د موږ د زمانې د نن دور پخوا زمانه کې به خلک بزرګانو اولیاء مساجد ته وختونه ورکول ټیم به ورکول اکثر خلک په داسې وو چې د سحر مونځ به ادا کو نو بیا به اشراق د ټیم پورې دا په مونځ کې ناستو د اشراق وخت پورې به ناستو چې د اشراق مونځ به وکړو د هغې نه پس به بیا کورونو ته تلل نو پخواني خلک ټول داسې اکثریت سره متأخرین علما وی ګوره یو خبره ده چې ګوره فتوا په دغه فتوا په هغې ده چې ته به د اشراق په ټیم باندې دا 2 رکعات ادا کې خو متأخرین علما وی چې خلک مصروفه شوي دي خلک بیروزګاره نه دي دا مونځ ته پاتې کېږي نو چې دا مونځ ته پاتې کېږي نو دا وخت هم د دې وقت هم د مونځ دی نو کوم وخت کې چې انسان نه دا سنت لاړ شي نو دې وخت کې دی او دا امام د جماعت د مونځ نه فارغ شي نو بیا د سنت ادا کړي خو دا د بعضې علماو رایه ده که چا داسې وکړل ټیم نشته دی بهتره دا ده چې د ده نه سحر سنت پاتې شول نو دې د انتظار وکړي د اشراق د ټیمه پورې یو سړی د هغوی زه انتظار نشم کولی نو بیا ورته علماو دا رای رایستلې ده چې خیر دی دې مونځ وکړي د جماعت د مونځ نه فارغه شي نو دې د 2 رکعاته سنت وکړي خو دا د دې بعضې علماو خپله رایه ده او زه هم ذاتي زما هم د دې رای سره لږ اتفاق شته چې خلک د خلکو له مونځ پاتې کېږي نو چې مونځ ته پاتې کېږي نو بهتره دا ده چې دې د جماعت د مونځ نه فارغه شي نو سنت دې تللی دي نو سنت ته ادا کړي به بعضې یاران دوستان دا سوال کوي د ماسپښین د سنتو دا خو د سحر د سنتو مسایلو چې تاسو ته بیان کړل بعضې یاران دوستان دا سوال کوي چې د ماسپښین د سنت 4 رکعاته د خلکو نه پاتې شي او دې د جماعت په مونځ کې شامل شي اوس چې کوم دی د ده نه 6 رکعاته پاتې دي 4 رکعاته سنت او 2 رکعاته سنت نو دې به څه کوي ډېر ملګري دا سوال کوي چې زه به څنګه کوم پهله به 2 رکعاته کوم او که وروسته به 4 رکعاته کوم نو په دې مسله ځان پوهه کوي
چې کوم وخت کې د انسان له 4 رکعات سنت پاتې شي نو زموږ د مذهب 2 امامان دي امامان ډېر دي خدای ترجمه کوي امام احمد صاحب امام محمد صاحب او دیم امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب وی چې د دنه دا 4 رکعات تللی دي نو دا وخت د دنه تللی وس دې وخت کې ټیم د 2 رکعات سنت ته نو دې د اول دا 2 رکعات سنت ادا کی او د دې نه پس ته به د 4 رکعات سنت ادا کی او امام ابو یوسف سے وی چې لاول حق د 4 رکعات سنت ده د لاول د 4 رکعات سنت ادا کی او دا غیر پس ته به 2 رکعات سنت ادا کی نو متأخرین علماء په دواړو قولونو باندې فتوا ورکړله وای کچا داسې وکړل چې لاول 2 رکعات سنت ادا کړل او به 4 رکعات سنت ادا کړل اوم ټیک ته او کچا پهلا 4 رکعات سنت ادا کړل او به 2 رکعات سنت ادا کړل هم ټیک ته د اختیار حاصل لکه 4 رکعات سنت ادا کوي او که 2 رکعات سنت ادا کوي نو دا د هغه سنتونو متعلق په ډیر سوال کېدو دا د هغه جواب نو الله دې بما تاسو له ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت به تاسو په صحیح رهنمایي په لار باندې روان کړي ټیم ختم شو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین